دا نوکان او ویختان نکټ کول دا په شریعت کې څه حیثیت لري؟ علما وايي دا یو مستحب امر دی چې د لوی اختر میاش سړی اوویني او اراده د قرباني وینو. غوره خبره دا ده چې د خپل نوکان او ویختان نکټ کوي د قرباني پوري دا لس نخ ورځې دي صدا پاس چا کټ نکړل الله به ولا اجر ورکي، الله به ورله ثواب ورکي. او کو چری چا کټ کړل نو ګناهګار پې نه دی، ځکه چې یو واجب او فرض امر نه دی. د ثواب خبره ده چا پې عمل وکړو الله به اجر ورکي. چا کټ کړل نو ګناهګار نه دی، او چا کټ نه کړل الله به اجر ورکي. نو مونږ خو ټول د اجر په تمه یو. نو ښه خبره دا ده چې عمل پې وکړو چې کټې نه کړو. مونږ نن مستحب پرېږدو نو سبا به سنت پرېږدو نو بله ورځ به فرض پرېږدو. نو ښه خبره دا ده چې مستحب ته به په دې نیت نه ګورو چې دا خو یو مستحب کار دی. نو ښه خبره دا ده چې عمل پې وکړو. که یو سړي کټ کړل نو هغه ته داسې نه وه چې او ته ګناهګار شوې او تا ویښتان کټ کړل تا نوکان کټ. او علما وایي بعضې ویښته داسې چې په وجود کې د هغې کټ کول لازمي، چې څلوېښت ورځې پې تېرې شي نو د هغې کټ کول بیا واجبي. نه که دغه ویښتان یو څلوېښت ورځې پوره شوي نو بیا به دا خامخا کټ کوي. بیا به داسې نه وایي چې دا د ذوالحجې میاشت ده، هغه ویښتان بیا کټ کول واجب دي. به هر صورت دا د لوی اختر د میاشتې سره یو حکم تړلی و د ویښتانو او د نوکانو د نه کټ کولو، چې د دې شرعي حیثیت څه. د لوی اختر دا اولنۍ لس ورځې چې دي د ذوالحجې دې کې یو څو احکام دي چې هغه بیا په بله میاشت کې نه کي. یو لس احکام دي، یو لس خبرې دي چې د هغې تعلق صرف د دې لسو ورځو سره، بیا د بلې میاشت سره نه دي. لکه یو خصوصیت او فضیلت د ذوالحجې د میاشتې دا دی چې دا میاشت په حرمت والا میاشتو کې ده. قرآن کې الله څلور میاشتې ذکر کړي، دا د حرمت میاشتې دي: ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. دې څلورو میاشتو ته الله د عزت میاشتې ویلي دي. نو په هغې څلورو کې یوه میاشت چې دا هغه ذوالحجه ده. نو یو فضیلت خو د دې میاشتې دا دی چې دا میاشت د حرمت والا او کمې چې د عزت میاشتې دي په هغې کې دا یوه میاشت ده.